الرحمن الرحیم علم الصیغہ اردو کا سبق نمبر 78 قسم ثانی مرکبات مضاعف و محموز و معتل. دیزن مصنف رحمت الله علیه مضاعف د تنخی صرف مضاعف باوی زنزوی که کلمه محموز باوی معتل باوی مرکب د ذکر ش قسم ثانی در مرکبات مرکب وی دی مضاعف نه دی محموز نه دی معتل نه. اوس کسی دیزی تخای محموز الفا و مضاعف فاکی به همزاوی او نور ټکب مضاعفی لکه مو سره لفظ د الامامتو امام هونه امام جوړېدل دي چې وګورئ میم دوه ورې راغلی مضاعف ته او شروع کې همزه راغلی د اما یا ام کسې وته اما امامت یې وکړی ام د امام صاحب مونځ پړاو کې امامتن فهو آمن ام دي ته امامت وکړل شي او ام امامتن فهو مأموم د مقتدي ده الامر منه امم امامت وکنن مختشا ونهنو لا تا ام لا تا ام لا تا ام لا تا ام امامت ما کو ته امامت بنی نه پیږي ظرف منهما امن. حمزه می محموز کی قواعد په حمزه کې د محموز ولا قاعده چې لیدل در متجانسین میں مضاعف کی قواعد فل عمل کरेंगे او په متجانسینو کې به مضاعف ولا قاعده باندې عمل کو لیکن په وقت تعارض مضاعف کې قاعده کو ترجیح ہوگی بوقت تعارض څکله تعارض راشي وځي کې محموز ولا قاعده د وچلېږي او بل شي نه مضاعف ولا د وچلېږي کومې ته ترجیح وي کې مضاعف کې قاعده کو ترجیح ہوگی مضاف ولا قاعده ته ترجیح ورکړل شي. چنانچه یا ام رأس کا قاعده نہیں بلکہ یمد کا قاعده جاری ہوگا په د یا ام کې رأس کې قاعده پر عمل نه په دې باندې عمل ونه کو بلکې یمد قاعده باندې عمل وکړلو اور ام میں آمنه کی قاعده پر یا مد کی قاعده کو ترجیح دی گئی ہے. ام وګورئ دي چې آمنه ولا قاعده اور کی چلی دله خود یا مد ولا قاعده ته ترجیح ور کی ور کړلو میرے کڑا شد لیکن ادغام کے بعد حمزتین متحرکتین کے قاعدے سے حمزہ دوم واو سے بدل کیا خود دې کې دوی حمزی متحرک یاوي ادویمه حمزه په واو سره بدل شول ام نجور شو او امو. او ته بل مرکب خی چې مثال بوي معنا فی کلمې کې بو واوي یا بیاوي او بل مضاعف بوي معنا ډبل ټکی برغلی از سمع دی باب سمعانه مثال و مضاعف السمع مثال ہے الود محبت کرنا ود محبت کو یا ود محبت وہ کی ودن فهو واد ود يود ودن فهو مودود الامر منه ود ود ایدد محبت کوا هون لا تود لا تود لا تودد الظرف منه مود والآلة منه مود مودة ميداد وتسنيتهما مودان مودان والجمع منهما مواد مواديد أفعل التبذيل منه أود والمؤنث منه ودا وتسنيتهما أودان وديان والجمع منهما أودون أواد ودد وديات. متجانسین میں مضاعف کی قاعدے پر عمل ہے چې تاکي متجانس تا کنه دوه ټکی و جنس رغلی غزي کې مضاعف قاعده بنی عمل ده اور واو معتل کی قاعده پر کوم ځکه واده ځکه د معتل قاعده بنی عمل کړي لیکن وقت تعارض او چې کله دوی قاعده سره کې مخالف شي مضاعف کی قاعده کو ترجیح دی گئی یہ مضاعف ولا قاعده ته ترجیح ورکړل شو جیسے لکه وقت میودن دا اسم علی صیغه ده کی قاعده معتل واو کو یا سے بدلنے کا متقاضی تا معتل ولا قاعده دی تقاضی وا دی تقاضا د نه کوله کی واو کو یا سے بدل دی وہ بھی یا سره بدل کو میود نمی یدن جوړ شي اور قاعده مضاعف دال اول کی حرکت واو کو منتقل کرنے کا مقتضی تا او دی مضاف ولا قاعده دی تقاضی کی وا سره د واو ولا حرکت صدا د دال اول ولا حرکت بدا مخ کی واو تیر کو ځکه نه جوړ شي میودن بل تخی محموز و مضاعف از افتعال لباب افتعال الاتمام اقتدا کرنا چوپسی منز کوالی چوپسی روانیدل ایتم اقتدا وکا یاتم اقتدا وکی ایتامن پا مؤتمن مؤتمن مقتدی اوتم یوتم ایتمامن پا مؤتمن الامر من ایتم ایتم ایتامم ونن لا تأتم لا تأتم لا تأتمم ظرف من مؤتمن فائدہ دوی فائدی تخی نون ساکن اگر حروف یرملون میں سے کسی کے قبل علیحدہ کلمے میں واقع ہو دے کچی تا دا حروف یرملون نا یو ٹکا نون ساکن راغلو دی حروف یرملون نا مخ کی پیوے کلمے کی راغلو یرملون چشتل شی مسرات سوٹا کی شپیک ٹکی دی یا را میم لام واو نون دی تل شی یرملون دی کی دا دوا ٹکی سے دی ریش والا کنا لام شو دی کی ادغام چس طرح کیږي نون وغیرہ کې
غنی سره کیږي، ری کې غنی سره نه کیږي، انده شیطا لام کې غنی سره نه کیږي. जैसे नून साकिन अगर हरूफ यरमलून में से किसी के कबल अलहदा कलिमे में वाक़ हो तो उस हर्फ में उसका इदगाम हो जाता है. का नून साकिन द यरमलून टकुना कुम टकी किया मख्तरा गलो मिसल मुसरा द्वी कलिमे दी یوی کلمه مخ کې بل کلمه شته ده د کوم نون ده د یوی کلمې په سار کې د حرف یرملون دی بل کلمې په سار کې ده دو دوی کلمې را جمع شي اوس دغه نون ساکن ولا ته په یرملون کې ادغام کول شي خرا اور لام میں بغیر غنہ کی لام تیرا کی کا ادغام کیږي غنہ بور کې نه کوي اور باقی میں غنہ کے ساتھ بقایا کی وہ غنہ کوي لکه توي من ربک من کی وګره نون ساکن ده ربک ځون ته کلمه ده دی کې را راغلی د اوس د نون برا سره چکی مدغم کې من ربک بنئ من ربک وی خو غنا ورکنه کې سم ربک نشل من ربک سپوده من لدنا اوس وګره من کې نون ساکن ده لام بلا کلمه ده لدنا نون مساکن کو په لام کې ونجر شو من لدنا خدا نور کې ادغام کېږي لکه مَن يرغب ودلدو رؤوف الرحیم صالحا من ذکرن ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہیں ہوتا کبھی آپ یوی کلمے کی نون ساکن روغلو یا را میم لام واو نون یرملون دی که کم ٹکارو شی حرف بیور که ادغام نکی لگاو کرے دنیا دس نشی دویا نون بایی که نه نباسی دش سنوانو که دس نه سیوانون نون واو که نشی نباسل ذکر کلمائی وادا بیا خرابی کی بلا پیدا دا لام طریف حروف شمسیہ یعنی دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون میں مدغم ہو جاتا ہے کچی تک لامی طریف رغل منا الف لام دا په حروف شمسیہ کی مدغم کیگی حروف شمسیہ طویل شمسیہ شمس منا مرسترگی شمسیہ منا آغا ٹکی لکت سنگی مرسترگی رواخی جگی ستوری ورگی غایب شی دا شیطا سکالا دا ٹکی روشی الف لام ورگی غایب شی بیورکی نشی کتا لگو گرے والشمس ودحاها دسی نشیل سو وال الشمس ودحاها نشیل وال نشیل والشمس بے الف لام ورکی غایب شی ویلی مرسترگی ٹکر خطلا دا اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے تھے تو حروف شمسیہ الشی اور باقی حروف میں مدغم نہیں ہوتا بقایا ٹاکو کی ٹکی مدغم کی ناغو تا قمری الشی قمر گمکی تلشی گمکی چشپی رواخی جگی ستوری وسرا کتلشی نا غیب کی ور کی زکا دشی تا داغو ٹاکو کیا کا الف لام راشی الف لام بنا غیب کی جواد بوی ور کی جیسے لکا والقمر وګور الف لام ور کی نه نوزی کاف کی جواد تزکا صدا قاب د سټکا د زون کی دیدی ولا رنگ نه پټي ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں دو تا گمکی ٹکنے الشی وجہ تسمیہ یہی ہے انداخی وجہ تسمیہ دا نمائدہ کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں ہیں دا دوڑا ٹکی قرآن کی شتو اول ادغام کے ساتھ اول کی ادغام شد والشمس ودحاها اور ثانی بغیر ادغام کی دویم کی ادغام نہ کی گی والقمر قدرناہ منازل وگرازی نہ کی گی بس جن حروف میں ادغام ہوتا ہے کم ٹکو کی ادغام کی گی وہ لفظ شمس سے مناسبت رکھتے ہیں میرے اس طرح کی صورت مناسبت ستی اور جن میں نہیں ہوتا کوم کی نہ کیږي وہ لفظ قمر سے قمر سره مناسبت لري.